قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یو طرف ته خدا دے یو سوال جواب هم دے چې عجیبه خبره دا چې تاسو مسلمانان او یهودیان او عیسایان هم دا وایي چې الله تعالی خالق دے مالک دے او هغه پیغمبران را لیږلي دي، بیا د هغه پیغمبران هم منئ او دا دومره مزید او دومره جور او دومره ګنجلک او دومره پیچیده اختلاف هم ستاسو په منځ کې دی، داسې چل دی. یو دا سوال دی. دویم سوال دا دی چې د یهودیانو ته دا خبره کېږي چې آخر دا تاسو په دې خبره باندې غور او سوچ ولې نه کوئ چې دا تاسو د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدئ؟ ستاسو اصل دین سو او دا تاسو د دې دین نه جوړ څه شو؟ که تاسو هغه خپل اصل دین ته راوګرځېدئ نو د اسلام او ستاسو په منځ کې خو اختلاف نشته، خو په دې شرط چې تاسو خپل دین ته راشئ. او په هغې کې د ټولو نه اولنۍ او بنیادي خبره د الله تعالی ربوبیت او حاکمیت او خالقیت او مالکیت دی. تاسو خو د الله تعالی په ځای باندې ځان له پیران او مولیان خدایان نیولي دي. نو دا جګړه په دې توحید په دې عقیده کې دا رستنۍ خبرې رستو دي. جګړه په دې کې دا چې آیا دا تاسو چې کومې خبرې د عیسی علیه السلام د خدای په باره کې کوئ چې دا د هغه زوی او په پانسۍ ورکړه او دا یې وکړو، دا خبرې چا کړې؟ دا خبره الله تعالی کړې دي. دا عیسی علیه السلام د دې پیشنګویي کړې ده. په دې څه داسې ثبوت تاسو سره دی؟ نه، بس دا ستاسو پیرانو او مولیانو د ځانه خبرې جوړې کړې دي او هغه تاسو په دین کې وردن نه کړې دي. نو تاسو راځئ چې په هغه اولنۍ خبره باندې لږ ونه یو بل پوه کړو چې رب الله دی که ارباب نور هم شته. نو تاسو خو د نورو خلکو نه خدایان جوړ کړي. همدغه خبره و رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل ته په خط کې لیکلې وه. خط یې ورته ولیکه نو یو پکې دا ولیکلو چې تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله. راځئ چې دا اولنۍ خبره حل کړو، دا نورې مسلې بیا په اسانه حل کړي. او تا ته او ما ته پکې دا تعلیم دی چې د خبرې فروعات به نه راټینګې. ستا چې د چا سره په کومه خبره کې اختلاف دی، په څانګو او په وړ په پاڼو او په دې څیزونو به بحثونه نه کوې. راځه سټې له بنیاد نه راځه چې دا خبره د کوم ځای نه را پیدا شوې ده. نو چې څوک بنیاد نه مني نو بیا د هغې نه پس د څانګو د منلو او د نه منلو څه معنا نشته. اصلي خبره د راځه چې هغه خبره بنیادي ته وردسه دلته ده. قل یا اهل الكتاب و اے پیغمبر چې اے کتاب والو تعالوا راشئ الی کلمة سواء بیننا و بینکم. یو خبره ده چې زموږ او ستاسو په منځ کې سواء یعنی مستوین برابر ده. موږ هم بندګان یو دغه رب او تاسو هم بندګان یې. موږ هم مخلوق په خپل مخلوقیت په بندګۍ کې به ځان وساتو. خدای دعوه باندې کوم تاسو هم په دې بندګۍ کې ځان وساتئ او په دې کې ستاسو زموږ په منځ کې به څه فرق نه وي. د الله تعالی سره زموږ هم څه ذاتي رشته نشته او ستا هم سره نشته، هغه رب دی. نو بیا صرف الله ته رب ویل غواړي او یو بل ته ارباب نه دي ویل. الله نعبد الا الله، چې عبادت نه کوو مگر دی الله، ولا نشرک به شیئا. کله کله سړی د الله عبادت کوي خو شرک هم کوي. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. نو دویمه خبره ولا نشرک به شیئا، او شرک به نه کوو د الله تعالی سره د شي. او کله کله سړی شرک وایي نه کومه، حاجي شرک نه کوم، خو د هغې باوجود په شرک کې مبتلا نو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. او ځینې به د ځینو نه خدایان نه جوړوي سوا د الله نه. د ارباب معنا څه ده؟ مدارک وایي ای لا نطیع احبارنا فيما احدثوا من التحریم والتحلیل. زمونږ پیرانو مولیانو چې کوم د ځان حرام او حلال مقرر کړي دي نو په دې کې به خبره نه منو. دارنګه دا آیت رسته په سوره توبه کې راغلی دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الته تفسیر قرطبي معنا کړی ده چې معناه انهم انزلوهم منزله ربهم. دی ولا داسې مقام ورکړه لکه رب له چې کوم مقام ملاو دی، هغه مقام څه دی؟ فی قبول تحریمهم وتحلیلهم، چې د هغې حرام او حلال بې دلیله قبلی لما لم يحرمه الله تعالى ولم يحله الله تعالى، چې الله تعالی نه حرام کړي او نه حلال کړي، د ځانه لګیا دي. فإن تولوا پس که چرته دی مخ واړو فقولوا ورته ووایه اشهدوا ګواه شئ بأننا مسلمون، چې موږ مسلمانان یو. دا حق خبره ده چې مخکې هغه حواریینو کړې وه واشهد بأننا مسلمون. اذ قال الحواریون نحن انصار الله
آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. چې کوم حواریینو کوم خبره کړې نو تاسو هغه د عیسی علیه السلام دغه مخلصینو اولنو مرګرو په شان خبره دی نه کوي، تاسو وکړئ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. گواه شئ چې موږ مسلمانان یو. یا اهل الكتاب اے کتاب والا لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو ولې باس کوئ د موسی د ابراهیم علیه السلام په باره کې. دی بداوی چې د ابراهیم علیه السلام يهودي او نصراني و. الله تعالی ورته وایي چې تورات او انجیل خدای غو رستو نازل شوی دي. نو دا څنګه د متقدم نسبت متأخر ته کې، د متقدم نسبت چاته کې متأخر ته. دا خو څه دی لکه ته چې وې د دې زمانه یو مولوی صاحب راواله وې چې فلان کې آغا ثوری، شعبہ، سفیان ابن عیینہ دا د پلان کې مولوی صاحب په مذهب او مولوی صاحب اوس باندې هغه 1200 کاله مخکې تیر شوي د په مذهب دی. دا څه خبره کوي یا د نیکه نسبت نوسی ته کې نیکه رعایت کې هغه ته وایي دا د نوسی نوسی نو هغه نوسی ولا نیکه کې او نیکه ولا نوسی کې. نو دا ته کوم د سړیتوب کار لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو ولې جنګړې کوئ او باس کوئ د ابراهیم علیه السلام په باره کې. وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، او نه دي نازل شوي تورات او انجیل مگر د هغه نه وروسته. افلا تعقلون، ولې دا عقل نه کار نه اخلئ. ها خبر شئ انتم هؤلاء، تاسو دا کسان چې حاججتم تاسو باس کوئ فیما په هغه خبرو کې لکم به علم چې تاسو سره په هغې باندې څه دلیل شته. هغه مثلا معجزات د عیسی علیه السلام دي. نو د معجزات د عیسی علیه السلام خو ټیک دي، دا لاندې جوړول برګیان جوړول دا حالانکه برګې جوړول ډېر ګران کاري په دې باندې بل پوهېږي برګې جوړول ډېر ګران کاري برګې نه جوړي. تاسو په خبره پوهېږئ ویم برګې پېژنئ که نه برګې سمول او جوړول او پوهول ډېر ګران کار. خدا عیسی علیه السلام دا کول دا معجزه و. خجین فلم تحاجون، تاسو ولې باس کوئ فیما په خبرو کې لیس لکم به علم چې تاسو لپاره پای باندې څه علم نشته چې هغه د عیسی علیه السلام الوهیت دی. دا خو د الوهیت او د خدای خبره د دلیل کم دی، د معجزو دلیل خو ټیک دی، خو د خدای دلیل د کم ځای نه راغی. والله یعلم وانتم لا تعلمون، والله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. اصل خبره دا ده چې ما کان ابراهیم یهودیا، ابراهیم علیه السلام یهودی نه ولا نصرانی نه عیسائی نه نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حنیف او مسلمانو. د حنیف ترجمه مخکې تیره شوې ده. دلته ابو عطیه ابن عطیه غرناطی المحرر الوجیز یو ترجمه مې را نقل کړې ده. وایي د حنیف معنا دا ده المائل عن معوج الادیان الى طریق الحق، د کګو کګو خبرو مذهبونو نه حق او سمې لارې ته راګرځېدلی دی. کږې خبرې نه مني حاجي، نو د کګو خبرو نه را ګرځېدلی دی او چېرته الى من معوج الادیان، د هغه کګو دینونو نه چې په چا مذهب کې څه کوږوالی دی نو د هغه کوږوالی پرېښی دی او چېرته راغلی دی الى طریق الحق، حق لارې ته راغلی دی. دا مطلب شو. وی الحنیف من الحنف، حنیف دا لفظ چې دی دا د حنف نه اخیستی شوی دی. وهو الاستقامت، حنف استقامت ته وی. نو وهو معناه المستقیم، د حنیف معنا دا ده چې مستقیم وی، استقامت به پکې. معنا دا ده چې په حق خبره به کلک ولاړي. خلک د لګیایي چې څه وایي هغه به وایي، دی به په حق خبره ولاړي. دا مطلب شو. او مسلمان د الله تعالی تابعدارو. وما کان من المشرکین، او د مشرکانو نه نو. مطلب دا دی چې تاسو مشرکان یهودیانو ته وایي. اوس دی وایي چې نه نه موږ خو د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، دا یو. ته څنګه موږ ته وایې چې موږ د ابراهیم علیه السلام نه لرې یو، موږ خو بچي یو. نو الله تعالی وایي نږدېوالی په بچیتوب کې نه دی، نږدېوالی په عقیده کې دی، په عقیده کې دی، په فکر کې دی، په نظریه کې دی. نو نظریه د ابراهیم علیه السلام نه ډېره لرې ده. ان اول الناس بابراهیم، بشک نږدې د انسانانو نه ابراهیم علیه السلام تعالی الذین کسان دي اتبعوه تابعداري د ابراهیم علیه السلام کړې وه. وهذا النبی، او دا محمد صلی الله علیه وسلم څه دی دا یې ورته نږدې دی، دا محمد صلی الله علیه وسلم ورته نږدې دی. والذین آمنوا، کسان چې ایماندار دي دا ورته نږدې دي، تاسو خو ترې لرې. والله ولی المؤمنین، والله تعالی دوست ایماندارو دی. ودت طائفة من اهل الكتاب لو یضلونکم. نو دا یهودیان چې دا دومره نوکو سوکو زورې لګولی دی، نو دی کې څه مطلب دی؟ په خپله خو دا ګمراه دي، خو دا تاسو هم د سمې لارې ته نه پرېږدي. دا غواړي چې تاسو هم ګمراهان شو. دا ځکه دا قصې کوي او دا سازشونه. نو دا د هغه د سازشونو ذکر دی.
ودت طائفة منهم ارمان کې او خوخي او ډله په دې کتاب والو کې لو يدلونکم چې تاسو خطا کې گمراه کې وما يدلون الا انفسهم او دین گمراه کې مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دې دومره قلم نه لري د سار وغوندې یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې انکار کوئ د الله د آیاتونو دلته زموږ په وطن کې کتاب ولدي هم دا غړي وړي وي خو ځکه کې اوس پرې دا اوس به معاف کنينو دا غوی دا کرتوتونه مونږه لخکاره کول پکارو دی خلکو ته خو خیر څه لګ خو پته لګیدل دا کنه لګیدل یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې د الله تعالی د آیاتونو انکار کوي کدا سیکولرست انکار کوي نو کو سیکولر دی نو ته ولې د سکه حاجی یو لطیفه پکې را یاد شو یو مولوی صاحب د نومیناله مزوس بیا به خلک کړه کوي خبره باندې پوه نشو نو د مولانا مودودی رحمه الله پسې به خلکو لګیاو د سن 70 دا زمانہ او ډېر داسې د کمیونستو د غلغلې او د غول نو الته یو مولوی صاحب د شیخ الحدیث والقرآن باندې په هغه زمانہ کې مشهور په پنجاب کې نږدې زموږ د نږدې پنجاب کې فی ادنى الارض الى سرحد نو په دې کې په توحید په مسله کې ډېر مشهور نو دومره په ضد کې راغلی چې یو ځل په اخبار کې بیان ورکړ نو بیان داسې ورکړ وی خلک وایي چې دا مودودي دومره لوی مولوي صاحب دی دومره غټ عالم دی وی ما په خپل سترګو په سینما کې لیدلی چې فلم یې کتل وی ما په خپل سترګو په سینما کې لیدلی دی چې فلم یې کتل نو دا بیان په اخبار کې راغی نو په سبا بیا مولانا معین الدین خټک رحمت الله علیه تاسو پیژندلی دی ډېر لوی عالم مولانا معین الدین خټک دا یو څو کسان چې الله تعالی مولانا مودودی له ورکړي و دا ډېر لوی مولانا معین الدین خټک مولانا مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل مولانا محمد چراغ مولانا عامر عثمانی رحمهم الله دا لوی لوی خلکو دا رستونه مولانا گوهر الرحمن و مولانا عبدالرحمن مولانا عبدالرحیم مولانا نقیب احمد دا بس بیا دویمه طبقه و اولنې طبقه دغه نو دا د اولنې طبقه د طبقه اوله خلکو دا نو هغه د طبقه اوله په کسانو کې مولانا معین الدین خټک سباله په اخبار کې بیا بیان ورکړ وی چې زه خیر دی مودودی خو په فلم کته خو ته خو شیخ القرآن ته په سینما کې څه کول حاجی مولوی صاحب ته چې وی چې ما په سینما کې په خپل سترګو لیدل چې فلم کته نو مودودی خو فلم کته زه هغه خو خیر دی ګناهګار دی کنه خو ته خو شیخ القرآن نو ته په سینما کې څه کول دا دروغ ګوره حافظه نه باشه چې دروغ وای نو دغه یعنی او هغه بل پکې ویلي وي 100 لک روپۍ ولا په منی آرډر ما لیدلی دی وایي د 100 لک روپو منی آرډر ما لیدلی دی او دا پرېږده که بله لطیفه راته ویم ته به نه منې یو کس پکې دا ویلی و هغه هم مولوي صاحب او ځای په ځای به په جلسو کې تقریرونه کول وی زه لاهور ته تللی یم نو یو جاز به داسې تو په یو ځای کې به داسې راغوپکېده به ما چې دا څه کوي بیا وروسته پوه شم چې دا د مودودي په دې کور باندې ډالرې راچوي دې ته ګوره ځکه خو د دې په خوله کې به ورته اوبه راتلې مړه که دا لطیفې مې درته وویلې زما په ژوند کې داسې ناشنا که زه د خپل ژوند د قصو کتاب ولیکم خدای خبر څو جلده کتاب به دې جوړ شي په یو مدرسه کې اوس یو سړی راغی زما خواله طالب راغی ما په سن 77 کې په مدرسه کې سبق وی مړه څه مدرسه وه خوا کوړی پوهېږې په خبره حقانیه کوړه خټک نو یو طالب راغی نو ما ته وایي چې یاره رښتیا رسې ووایه چې دا مودودیان تا له څونه پیسې درکوي نو بس ما له همسې خوند راکړه ذوق خو الحمدلله وو ما ورته وایي چې یاله ماله خو داسې 3000 روپۍ ته خو شا تنخوا راکوي د میاشتې او هلته مولانا سلامت الله صاحب یو کس د پېښور ضلع امیر او په مخه دویمه ورځ باندې به هغه سره به خپل ګاډی و موټر به ورسره ما به مدرسې ته راوګرځوه ویله که دی څه شو نو طالبانو کې دا مشوره کړې وه چې دا ګاډی د ده دی و چې دا ګاډی خو د ما ته پته ده نو زه پې هم غلی شوم ما یو خو دا هم دی وی نور څه ما چې داسې چېرته ځمه نو بس کرایه هم راکوي چې د پاکستان نه بهر ته ځمه د جاز کرایه هم راکوي نو ما ولې ستاسو خیال دی چې یاره زم داسې مودودي کېږم خیال مې دی ورته نو ما چې مودودي خو په پیغمبرانو پسې خبرې کړي دي په صحابو پسې خبرې کړي دي سره ماړه پرېږده وایي دا به کېږي دا به کېږي وایي نو ما یې څه مطلب دی نو وایي چې ته نه ته دا راته ووایه تنخوا به راله څومره راکړي ما یاره فی الحال خو به تا له 1200 روپۍ زه د خپل جیبه درکړم د میاشتې او بیا چې ته ډېر زیات قابل شي او تکړه شي کېدای شي زمانه به مخکې شي نو بیا به د امریکې سره ستا برای راست تعلقات جوړ شي نو بیا به کېدای شي د زمانه هم ډېره درکوي خو مې ته پې سوچ وکړه چې مودودي ورې صحابو ته به دې ویلي دي ماړه وایي ته دا خبره پرېږده که نه خو د تنخوا خبرې کوه نو ما یې صحیح ده نو چې داسې مازدیګر شو نو اوس دی په دې طالبانو داسې لیونی سپېلنی په ما پسې ګرځي چې دی به اوس کم ځای نو زه دې پټېدم خو خیر په دې پیزارځای کې راغی خواله
چې راغی نو ما ته وایي چې ته راځه که نه خبره نو ما څه خبره وایي نه خبره نو ما پټه خبره نشته خو صفا خلاف خبره کوه نو د ګریوان نه مې رسېږي نو مې ستاسو د ټولو مولیانو د زبرګانو د شیخانو د مولیانو د استادانو د طالبانو ایمان مې په 1000 روپۍ واغېستو او 4 انې مې پکې درکړي نه دي نو طالبان راغونډ شو څه چل ما د ګریوان نه نیولې ما وایي څه چل خبره کوه شاو ما تاسو خبره ماته کړې وه نو چې ښکته ښکته کړه ته مې ښکته مه کوله سمه خبره کوه تاسو وایي چې زه مودودي کېږم خو پیسې به راکړي نو طالبان ته مې نه دا ستاسو حال دی ما که تاسو ته پته وی چې د امریکې نه پیسې راځي نو موږ به پکې بیا حسابولی هم نه موږ به پکې بیا حسابونه تاسو به ټولې اغوستې وې څه پوه شي په پښتو او مې دا وردار د ایمان دی هغه غریب ډېر ځان ما هغه طالبان به مخکې ټوله قصه وکړه مې دا ستاسو بیا هغه مولانا محتمم صاحب ته قصه ورسېده ما ته ویل یاره ورته زموږ د طالبانو نه قلار شو دا سادهګان دي مې ښه دا سادهګان دي ساده دې ته وایي دا لا ساده دی پوهېږې په خبره باندې دومره په کاروبار پوهېږي وایي څومره تنخوا به راکړې وایي به صحابه به وي پیغمبران به وي خو تنخوا خبره کوه وایي خجی کمه کمه به وایو وایي پرتوک دې سوړې سوړې راوړه چې کومه سوړه د ګنډم جاړه راشي یو نه ده نو وما يضلون الا انفسهم او دین گمراه کوي مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پوهیږي یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تکفرون بآیات الله تاسو خو زبرګان یعنی ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو نه سیکولر خو به نه مني نو ته خو زبرګې ته په فلم ته په سینما کې څه کول لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو منلو نه وانتم تشهدون او تاسو خو ګواهان یا اهل الكتاب یا کتاب والو دا کتاب والا قسم شو نار سبا سب یا اهل الكتاب کتاب والو لم تلبسون الحق بالباطل ولې تور او سپین یو ځای کوئ ولې تور او سپین یو ځای کوئ په دې پښتو پوهېږي لم تلبسون الحق بالباطل ولې حق او باطل ګډوډ کوئ تور او سپین ولې یو ځای کوئ ګډ حق او باطل مر سره ګډوډ کړي په خلکو مې اشتباه راوستې ده سپینه رڼا ورځم په خلکو توره تیاره لم تلبسون الحق بالباطل ولې حق د باطل سره ګډوډ کوئ وتکتمون الحق او دا حق پکې بیا پټوئ دا حق پکې بیا وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ چې حق داسې نه دی او پټول نه دي پکار وقالت طائفة من اهل الكتاب او وایي یوه ډله په دې کتاب والو کې دا به د یهودیانو ځان له سازشونه کول نو سازش خو مختلف قسمه طریقې نو د یو سازش طریقه دا ده چې هلکه زه ورسره یو څو ورځې وم ما ته یې پته لګېدلې ده دا چې خلک ښه هلکه ته ورسره ګرځېدلې او که نه یاره زه بیا دننه په میټینګونو کې کېناستم نه نه دا نه دي نه خلک وایي هلکه واقعي هلکه دی ته خبر دی دې دپاره به راغله چې هلکه پیغمبر علیه السلام سره ملګرتیا وکړې په ډاګه باندې هلکه زه پکې شامل شم بیا د دې بل وخت بل طرف ته وځئ دا خلک بې اعتماده کول وقالت طائفة او وایي یوه ډله من اهل الكتاب د کتاب والو نه آمنو بالذي ایمان راوړی په کتاب باندې انزل علی الذین آمنوا چې نازل شوی دی په ایماندارو باندې وجه النهار د ورځې په ابتدا کې وکفروا آخره او په آخره ورځ نه منکر شي لعلهم یرجعون چې دا مسلمانان هم ترا واپس شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او اعتماد مه کوئ مګر په هغه چا باندې چې ستاسو د دین تابعداري چې ستا په ډله کې نه وي که نه وایي دغه مولوي صاحب نه به د مسلې تپوس نه کوې وایي چې ستا سره دا خلطې ملطې نه یې اغوستې او دا شاخوا دېخوا او دا قصې میسې او دا خاص انداز نه او د خاص مرحلو نه تیر شوی نو ګوره دغه مولوي صاحب نه به د مسلو تپوس نه کوي ګوره دغه د یهودو خبره ده که نه ده خپلې ډلې او د خپلې مدرسې فکر د سړي نه به تپوس کوې نور دې لګیایي خلک به وایي ته به د خپل سړي نه تپوس کوې دا د یهودیانو خبره ولا تؤمنوا او اعتماد مه کوئ الا لمن مگر په خبره د هغه چا تبع دینکم چې ستاسو د دین تابع قل ورته ووایه ان الهدى هدى الله دا ته چې څه ته هدایت وی دغه خو زما ډو په کار نه دی دا خو د یوې پیسې نه دی او د الله تعالی هغه هدایت چې دی دا ستا ټیکه نه ده دا ستا په اختیار کې دی نه دا د الله تعالی په اختیار کې دی قل ورته ووایه ان الهدى هدى الله اصل هدایت خو د الله تعالی هدایت دی او د الله تعالی هدایت دا دی چې ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم چې ور به کړی شي یو تن ته په مثل دغه کتاب چې تاسو ته درکړی شوی او یحاجوکم به عند ربکم او یحاجوکم عند ربکم او دام د الله تعالی هدایت دی چې هغې به په دلیل کې غالب شي په تاسو باندې ستاسو د رب په کتاب کې لکه دا مسلمانان تاسو له کتاب درکړی اوس دا هدایت دا دی چې الله تعالی دوی له کتاب ورکړو تاسو له حجت او دلیل درکړی اوس دا هدایت دی چې دوی له حجت او دلیل ورکړو یو ترجمه ده
دویمه ترجمه قل ورته ووایه ان الهدى هدى الله بېشکه هدایت خو د الله تعالی هدایت دی او هغوی چې دا وایي که نه ولا تؤمنو او اعتماد مه کوئ الا لمن مگر د هغه چا په خبره تبع دینکم چې ستاسو د دین تابعدارین یو دا خبره وکړه او ولا تؤمنو او دغه یهودیان مشران د خپلو کشرانو ته وایي چې ولا تؤمنو دې خبره باندې اډو اعتبار مه کوئ په کومه خبره چې ایوتا احد مثل ما اوتیتم چې یو تن ته بلا هغه څه میلاو شي چې تاسو ته میلاو شوي دي کتاب صرف تاسو ته میلاو دی بل چا سره کتاب نشته په صحیح دین باندې صرف تاسو یې بل څوک نه دي دا اډ ونه منئ ولا تؤمنو ان یوتا احد دا اډ ونه منئ چې لا بل چا ته به هم څه هدایت میلاو شي او یحاجوکم عند ربکم او یا بل چا ته به هم داسې دلیل میلاو شي د خپل رب په دربار کې به تاسو پړه کړي نه دلیلونه ستاسو سره دي زبرګان تاسو یې خپلو ته وایي دا د دې سیاسي خلکو د مذهبي خلکو دا طریقې دي دا کومه سیاسي پارټي چې وبیلي که نه نو دا بیا ځان له دا لکه د کونډو په شان جاړه کوي ځان ته د خپل ملګري راجمع کړي وایي دا حکومت د یو څو ورځو دی وایي موږ بله ورځ بیا راځو هغه مطلب دا دی چې که داسې ونه وایم خو دا خلک رانه تښتي نو دا ځای په ځای دا خلک ځان ته راټینګوي او هغه داسې د چینده خو د ټول په شان یې دانګې ردی چې د دې دغه نه نو دوی داسې نه بله ورځ دا به ختمېږي بله ورځ نه دا خو نه دی داسې دی نه بله ورځ زموږ بیا راځي دا وایي چې دا خلک ځان سره وساتو نو د دې مذهبي خلکو هم دا طریقه ده نه وایي دلیل زموږ جنتیان خو موږ یو موږ جنت ته بالکل راو دا د جنتیانو پارټي ده دا نور خو ټول ګمراهان دي جنتیان خو تاسو یې هر یو خپلې ډلې ته وایي ته جنتي وایي زه جنتي یم قل ورته ووایه ان الفضل بید الله فضل خو د الله تعالی په لاس کې دی دا مطلب یؤتیه من یشاء ورکوي هغه چاته چې د الله تعالی اراده شي او والله واسع علیم والله تعالی فراخ قدرت والا دی پوهه دی په نیتونو باندې یختص برحمته من یشاء خاص کې په خپل مهرباني هغه څوک چې د هغه اراده شي والله ذو الفضل العظیم والله تعالی د لوی فضل خاوند دی ومن اهل الكتاب نو ګوره د اهل کتاب ډېر خراب کړو که نه څه کړو خو اوس وایي چې ګوره څه نه څه پکې دا شته چې ګوره بعضې کسان پکې لږ خم دي ټول یو شانتې نه دي بعضې کسان پکې سم دي نو دشمن دی خو د دشمن د بعضې ښو صفتونو څه وکړو صفت یې وکړو چې بعضې پکې ډېر امانتدار دي ګوره بعضې خویونه پکې ښه دي لکه په دې یورپ کې تا ته ما وایي په بعضې خویونه ډېر ښه دي نو هغه وایه چې ښه دي که نه خو داسې نه چې بس بندګي شروع کړي چې داسې صفت شروع کړي چې بس ته به وایې چې دا سم هغه چې ما راته قصه کړې وه چې سم جنتیان دي خو کلمې نه دی سم جنتیان دي او کلمې نه دی نو چې کلمې نه دی نو څنګه جنتیان دي دا ومن اهل الكتاب یو په دې کتاب والا کې من داسې مشته ګوره ان تامنه بقنطار چې ته ولغټه خزانه په امانت کې ورکوي یؤدیه الیک درته واپس کوي ومنهم بعضې پکې داسې دي من ان تامنه ومنهم من او ځینې پکې هغه دي ان تامنه بدینار چې ته ولې 1 روپۍ ورکوي دینار خو دا د رومۍ ژبې لفظ دی ممکنه ده چې دا د یو لفظ او د بل لفظ په منځ کې توافقي په عربۍ ژبه کې هم دا لفظ برابرېږي یوازې دینیر نه دی دینیر DINEIR دی که څه شی ده سپل دی داسې نو دا په رومۍ ژبه کې د یونانۍ ژبې لفظ دی چېرته کې هم کرنسي ده کرنسۍ ته وایي سکه ده خو په عربۍ ژبه کې دا دینار مشهور دی نو عین ممکنه ده چې چا بعضې صوفیاو د دې ترجمه کړې ده وایي دا په اصل کې دین و نار دینم دی او جهنم هم دی چې په صحیح طریقه دی واغستو نو دینم دی او چې په غلطه طریقه دی حاصل کړو نو بیا جهنم هم دی نو دا ښه ترجمه ده دین و نار زموږ په علاقه کې یو باباجي و نو باباجیګان خو هر ځای کې ډېرې خدای دې وبخي نو هغه باباجي یو مرید و هغه باباجي هم ما لیدلی و مونږ ډېر واړه خو ما لیدلی او هغه مرید نو مرید یو ځل د هغه باباجي هغه زوی چاپي کاوه نو زه وله خواله ورغلی نو هغه ته یې وی باباجي به وایي چې دې روپۍ ته روپۍ ولې وایي دا ته پته ده وایي هغه باباجي به وایي چې دا روپۍ ته روپۍ ځکه وایي چې دا په اصل کې د روح پی دي د روح پی وایي چې په خبره باندې په دې روح خوشحالېږي نو دا باباجي وګورئ باباجي دې ته وایي چې په روپۍ دومره مین وي لکه د روح پی خو دا قرآن دی د روح غذا څه ده نو دا به ستا د دې جسم غذا به وي خو د روح غذا نه ده وایي دې ته روپۍ ځکه وایي چې دا په اصل کې دي د روح پی خجی د روح پیدا نه دي ښه دین و نار دین و نار دینم دی او جهنم هم دی داسې نه چې بس دنیا ده دواړه پکې دي ښه ومنهم من ان تأمنه ځینې پکې هغه دي چې ته ول امانت ورکړې بدینار 1 روپۍ لا یؤدیه الیک دلی نه درکوي الا ما دمت علیه قایما مگر چې ټول عمر په دې سر ولاړې هر وخت یو ته دروازه ډبې چې زما پیسې راوباسه نو آخر به چې ته وشرمېږي بل څوک به ورته وایي چې هلکه بې ختلې ورکوې که نه ورکوې
نه درکې دا داسې بېدینه دي او هغه یو پکې داسې مشته چې خزانه هم درکړي ذلك بأنهم قالوا دا په دې وجه چې دوی وایي د دې عقیده دا ده چې لیس علینا فی الامیین سبیل نشته دی په موږ باندې په غیر یهودي مالا خلقو کې لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په باره د غیر یهودیانو کې سبیل سملامتیا چې څوک یهودیان نه دي نو که مړ دی کوم تاوان نشته او که مال دې ترې وخوړم تاوان نشته وایي د دې امیانو نه خو وهی مالونه داسې یو بل باباجي ما ته یاد دي ما په وخت کې مدرسې سبق نه وی سکول سبق مې وی خو د هغه باباجي په باره کې یو سړي خبره کړې وه وایي ما ورته ویل چې یاره دا فلانکې او فلانکې طریقې باندې تاسو د خلکو نه دا پیسې هلی که نه لکه مثلا دا په دې روژه کې دا درېشتمه کې څه صورتونه وایي صورت روم او صورت عنکبوت او نور هم څه قیسې میسې به یې یادولې دا چورلنده مورلنده پېژنې که نه هغه ګول میز کانفرنس چې مړی وشي نو هلته په منځ کې څه صابونه او څه پیسې کېږي نو بیا د هغې څه اوږده درحه ده پوهېږې په خبره باندې وایي د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او غرض د تمام حقوقو چې لازم دي په ذمه د متوفا د شان د مسلمانه داره چې ده به کړي خدای عاجزه دی دی د ادا د مافات نه اوس عاجزه دی نو د مال قلیله سره د غبن فاحشن او سره د غدر کثیره نه ما تا ته در بخلی هغه وایي په دې الفاظو ما قبول کړی او ما تا ته در بخلی نو دا په دې زیاتي داسې د کارغانو په شانتې ناشې داسې ټوپ او د 100 روپو نه 1000 جوړه او د 1000 نه 1000 جوړه شی هماغه نو دا وایي دا چورلندي مورلندي دا شی چې تاسو کوئ دا کوم ځای وایي مړه لیس علینا فی الامیین سبیل وایي دا امیان بې خطي لیسه مونږ له ډېرې پیسې نه راکړي خو پسې چلي تیل وایي پسې چلي تیل نو په جایز یې تیاله که نه په ناروا یې تیولې دا یهودیانو دا خبره کړې وایي دې خوا هم مونږ له څه نه راکوي او زمونږ هم ضرورتونه نو یې دا ورته څه چل ول جوړ کړی وليس علينا في الأميين سبيل نشتري په موږ باندې په باره د غیر یهودیانو کې سبیل سلملامتیا او خاص کر امیین خو به د قریشو ته وي دوی سره خو دشمني وه ويقولون على الله الكذب او په الله باندې دروغ وي هم یعلمون او ښه پوهېږي بلا داسې نه ده من اوفى بعهده چا چې د الله سره وعده پوره کړه واتقى او د الله نه ویرېدو فإن الله يحب المتقين الله تعالی محبت ساتي د متقیانو سره ان الذين يشترون بعهد الله بشکا کسان چې اخلي د الله تعالی په وعدو باندې و ایمانهم او په خپلو قسمونو باندې ثمنا قلیلا لږې پیسې اولئک دا کسان چې دي لا خلاق لهم في الاخرة نشته دي دپاره څه حصه په آخرت کې ولا يكلمهم الله او نه به دې سره د مینې خبرې وکړي الله پاک ولا ينظر اليهم او نه بری ته پر رحمت په نظر باندې وګوري یوم القیامت د قیامت په ورځ ولا يزکیهم او نه بدیل توفیق د پاکۍ ورکړي ولهم عذاب علیم او دې لپاره درناک عذاب وان منهم لفریقا او بشک پر یهودیانو کې یو ډله ده یلوون السنتهم بالکتاب چې دې راتاوي د خپل ژبې په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو وګڼئ د لوستلی شی کتاب نه وما هو من الكتاب او دغه د کتاب نه عامیان غریبانان خو تا ته ما یې څه دي هغو د عربۍ ژبې نه خبر نه دي نو دوی به داسې کول چې داسې به ځان نه به یې څه خبره وکړه او بیا به یې د هغې دپاره یلوون السنتهم دوه معنې دي یو دا چې هغه الفاظ به په داسې انداز کې وي چې بلکل چاته به پته نه لګېده چې دا د الله تعالی د کتاب آیت دی که د خپله خبره ده لکه نن سبا چې بعضې خلک د ځان عربي جوړه کړي نو ته په دې نه پوهېږې عوام په دې نه پوهېږي دا آیت دی که دا څه دي او د آیتونو علم خو د ډېرو مولیانو سره نه وي نو پوهېږې په خبره باندې ډېرو مولیانو ته آیت ووایي ښه دا آیت دی ما سره یو ځل د لاهور نه یو مولا را روان و اوږده قیصه وه نو هغه بریلی و نو ما سره په سیټ باندې ناست و دا د سن 82 خواوشا زمانې خبره نو داسې چې راتلو نو اول خو یې سګرټ را واخېستو ډېر قیمتي سګرټ ورسره و نو ما ته یې ست وکړم ما چې زه خو نسته نو بیا یې وایي چې ښه ته څه ما ته وایي ته څه ما زه مسلمان وایي نه نو اخوا پسې څه ما اخوا پسې هېڅ هم نه وایي ښه دا څه نه وایي نه نو وایي نه ته څه په دې ډلو په دې قصو کې ما یې چې شپېته تپوسونه رانه وکړي دغه یو جواب دی زه مسلمان یم سوچ یې کوه او سګرټ به یې رسېدلو خړه به یې ترې ویسته چې دې سړي سره اوس څه نو بیا په آخر کې ما ته وایي نو وایي دا سبق ته چا ویلی دی وایي دا سبق تا ته چا ښودلی دی ما ته د کوم ځای نه راوختې وې ته د لاهور نه ما ستا په دې لاهور کې یو بابا و اوس په اچره کې وفات دی او سید ابوالعلا مودودي رحمه الله نومې ما دا سبق راته راوښودلی نو بس د اول خو یې لاس اوچت کړ یا الله تعالی د مولانا مودودي په قبر رحمتونه راوواري بیا ما ته وایي چې ښه صحیح شو پوه شو بیا ما ته وایي چې ستا د بریلیانو په باره کې څه خیال دی ما څه خبرې ما ته داسې څوک نه دی میلاو شوي ته ووایه ته راته میلاو شوی ته ستا څه عقیده
نه ما ته ستاسو عقیدت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حاضر ناظر دی کنه دی؟ نو ما ستاسو عقیدت چې دی ویاو ما زه ته یو آیت وایي چې پای کې لیکلی چې دا حاضر ناظر دی. جو یاره ما ته خو نه دی معلوم. ما ته خو یو آیت معلوم دی. وی څنګه؟ ما وی الله تعالی ورته وی چې ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. دا مې ورته وی. بیا مې ورته وی چې ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما ته دا په قرآن کې آیات دی. ما وی ته څه کار کوې؟ زه ورځم هلته یو ډېره لویه اجتماع ده د میلاد، نو زه به هغې ته تقریر کوم. نو ما ورته چې تا له قرآن نه درځي نو تا له پکار دی چې مخکې علم وکړې که نورو خلکو له تقریرونه کوې، په سوچ کې به پرېوت. بیا ما ته وایي چې کاش ستا سره مې ډېره ملګرتیا کړې وی، ستا په دې خبرو کې ډېره مزه ده. نو ما یې مزه پرېږده، خو دا قرآن یې زده کړه، قرآن تا له درځي. بیا چې کوزېده نو ما ورته ویل چې زه یو وعده را سره وکړه. وی یو وعده را سره زه د ځانه کوم بل راته ته ووایه. مې څه وعده؟ وی زه به د مولانا مودودي قبر لرځم، مې هلته به چېرته سجدې شروع کړي کار به راله خراب. وی نه ما ته پته ده چې مولانا مودودي لوی سره زه به دا قبر زه پې پوه شم چې دی به هلته سجدې له ځي. ما ورته ویل چې قبر له مه ځه خو تفهیم القرآن وګوره، د مولانا مودودي کتاب وګوره. وی زه ښه دا به م ګورم خو قبر له خو به زه ځم. نو ما دغه نه خو زه ته څه ووایم؟ ستا په دماغ کې اوس قبر پروت دی، خو چې هیلې سړی خوښ شي نو قبر له او د قبر نه بیا تاوي. خاجي دا مطلب شو نه ته پته ورته نشته. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او په الله باندې دروغ وایي او ښه پوهېږي. بلا داسې نه ده. من اوفى بعهدي کوم ځای دی؟ لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب. نو د مجتهد اجتهاد او د پیر صاحب خوب او د ملنګ قصه دا هر څه د الله کتاب شو، هر څه د الله کتاب مرتبه ورته ورکړه. زبرګ صاحب او پیر صاحب او مولوي صاحب خوب داسې بیانوي لکه ته به وایې چې دا د پیغمبر خبرې لیدلی به خوب، یا به چېرته د ملنګ قصې، یا به چېرته هسې د چا په کتاب کې څه قصه لیدلې وي، یا باسې د پارسۍ او د عربۍ چېرته څه شعري، خدای به په داسې شکل کې وایي چې امیان او لابو یاره وایي هغه هم ایاتونه وایي. نو څه خبرې بیا مو خدای وکړه په څه پوهېږو، وایي هغه هم دغه شی. نو هغه داسې لتحسبو یلوون السنتهم بالکتاب. هغه د بني آدم او د نورو خلکو خبرې او د بزرګانو خبرې او د خوبونه او د ملنګانو قصې او څه تاویلات دا به داسې بیانوي چې عامیان به وایي چې دقه یاره هغه هم قرآن وایي ته هم قرآن وایي، مونږ په هغه نه پوهېږو. دقه شی قرآن ورته غوړېدلی او دغه خبرې کوي. نو وایي مونږ څه وکړو؟ نو وایي چې ته څه نشئ کولی نه په خپله علم حاصل کړه، په خپله علم حاصل کړه. نو ته به ټول عمر لکه د څاروي په شانتې به بل چا د پخپه کې پړی اچولی او روان کړی وی، نو چېرته کښېنه که نه څه ټکی علم زده کړه. وما هو من الكتاب وغبد كتاب نينا ويقولون هو من عند الله ودا بدبخت بوي دا الله طرفنا دی. وما هو من عند الله وحال لا چې ابد الله طرفنا نه ابرد د خپل خېټه خبره. نو دا ولې دا چل کوي؟ ويقولون على الله الكذب فالله باندې دروغ وي وهم يعلمون خپويږي چې دا دروغ دي، خو به موي دنیا غواړي. يشترون بعهد الله، يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. دنیا علی کنه پیسې مطلب دی، پیسو غشتو ولدي ولې د ولې پیژند چې څوک بیانې دی. وایي دا ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة. بیا بل اعتراض دی وایي چې عیسی علیه السلام موږ ته دا تعلیمات را کړي دي، دا د ابنیت دا خبرې موږ ته عیسی علیه السلام کړي دي. الله تعالی وایي په عیسی علیه السلام دروغ مه تپه چې څوک الله تعالی پیغمبر کړي خپل بندګۍ ته خلک نه رابولي، هغه د الله تعالی بندګۍ ته خلک رابولي. هیڅ پیغمبر خپل بندګۍ ته خلک نه دي رابولي. نو عیسی علیہ السلام څنګه خپل بندګۍ ته ترابلل؟ ما کان لبشر مناسب نه دی یو انسان لپاره ممکن نه دی، بلکې دا ممکن نه ده چې پیغمبر دی الله تعالی پیغمبر کې وغه بیا خلکو ته د بيدینه سبق وي. دا د سره ممکن نه مناسب نه ناممکن نه ناممکن. د ما کان معنا ترجمه کوو ناممکن. پیغمبر گمراه کېدل څه دي؟ ناممکن. دا ناممکن ده چې پیغمبر چاته د گمراهۍ خبره وکړي. د بل چا په باره کې ممکن ده، خو د پیغمبر په باره کې څه ده؟ ناممکن. دا نشي کېدی. ما کان لبشر ممکن ندی د یو انسان دپاره ان یؤتیه الله الکتاب چې الله تعالی د لور کې کتاب والحکم او پوهه په دین کې والنبوت او پیغمبري او ثم یقول للناس، یعنی دا ممکن ندی چې داسې وشي نو بیا د خلکو ته وایي چې کونوا عبادا لی من دون الله، شی زما بندگان سوا د الله نه.
چې زما بندگان شي د الله بندگی پرېږدئ او ما ته خدای ووایه ولكن كونوا ربانيين لیکن دی به ورته وایي چې شی ولكن یقول كونوا ربانيين لیکن پیغمبر خو به ورته وایي چې شی تاسو ربانیین الله والا بما كنتم تعلمون الكتاب پدې ورته تاسو تعلیم ورکوي خلکو ته کتاب او بما كنتم تدرسون پدې ورته تاسو د الله تعالی کتاب لولې تعلمون دا چې خلکو ته وایي او تدرسون معنا ځان له مطالعه کوي نو پاره کې هم دا خبره دي اوس دا بما كنتم تعلمون او بما كنتم تدرسون دا د ربانیین سره خبره شو چې ربانیین دا کار کوي تاسو ربانیین شئ او ربانیین به خلکو ته دا تعلیم ورکوي چې تاسو هم څه شئ تاسو هم د الله تعالی بندگان شئ یعنی د پیغمبر برای راست شاگردان دا خو ډېر لوی خلک دي دا خو د علم او د عمل په لحاظ سره ډېر اوچت خلک دي نو د پیغمبر خپلو نږدې شاگردانو ته هم دا خبره کوي او بیا په دې کې د خطاب رخ دی بل طرف ته لاړه بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون پیغمبران خو مطالعه نه کوي کنه پیغمبران د مطالعه په نتیجه کې درسونه کوي د مطالعه په نتیجه کې درسونه خو څوک کوي اهل علم کوي نو دا خبره بیا چرته لاړه پر آیات پوهیږي کنه پیغمبر خو خلکو ته وی چې ولكن كونوا ربانيين تاسو الله والا شئ ودغه ربانیین به خلکو ته سوي هغې ته مو دا حکم شو چې تاسو هم د ربانیینو ته مو دا حکم شو په دې منځ کې چې تاسو هم خلکو ته وایئ چې څه شی الله والا شی ولې ځکه چې بما کنتم تعلمون الکتاب ځکه چې تاسو چې خلکو ته د تعلیم د کتاب ورکوئ نو دې لپاره ورته کتاب وی چې د الله په ځای خپلې خدای ته رابلې او یا درس او مطالعه د دې لپاره کې ولا یأمرکم او نه دا پیغمبران تاسو ته حکم کوي ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا چې تاسو د ملائکو او د پیغمبرانو نه خدایان جوړ کې ایا امرکم بالکفر ولی تاسو ته حکم کوي په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس دا غنه چې تاسو مسلمانان او تابعدار نو دا نکېږي نو عیسی علیه السلام باندې دا دروغ متړه ربانی چاته وایي قرآن کې یو لفظ ربی راغلی دی لکه رستو براجی وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر نو ربی او ربانی دا دواړه رب ته منسوب دي خو په دې ربانی کې دا یو الف او نون پکې زیاتی دی نو په دې کې به دا معنا لږه زیاته او په ربی کې به لږه کم وي خو مطلب دا دی چې رب ته منسوب په ساده پښتو کې مونږ ترجمه کوو الله والا الله والا خدا الله والا چې کوم دي کنه دا هم داسې دي لکه فقها نو د دې په وزن باندې ګورئ سفهامي ټکی داسې نږدې یو الله والی او یو الله والی یو خدای والی یو خدای والی نو په دې ټکو کې ور ډېر فرق نشته خو ګوره ته به دا فرق کې دا ډېر ګران کار دی سم د دواد او د زواد وینا ده ډېر ګران کار دی نو دا الله والا او الله والی دا دواړه به جدا جدا پیژني اسنه چې الله والی او ته دا الله والی دی څه پوه شي په پښتو نو دا ربانی دی ته تفسیر مدارک وی در ربانی معنی دا شدید التمسک بدین الله و طاعته دا الله تعالی دین خلق راټینګ کړي دا سس پس نه دی راټینګ کړي چې چاته یو سپېړه تی ته چې سدي وی چې ما خو سم نه دی دا څنګه په خوا په دې مشرانو خبره کوله په 1946 47 کې په پیښور کې جلوس انګريزانو زمانہ د پاکستان په حق کې جلوس پوهیږي په خبره نو خلق بابا کنارے والے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان زند و نور بابا زندہ باد نو بعد دے کے دا انگریزان نے پولیس را لو او پر خلق راکے خود لاٹھی چارج پہ شروع کرنے یو سڑے راونی یو سڑے راونی نو غرباوی نو هغه پولیس ته تاسو ما ولې غرباوی هغه وته ویتا ولې غرباوی ته په جلوس کې نه روان نه په جلوس کې روان موږ په بازار کې تلمه خبره ما ته څه پته و دا څه چل ما څه ګناه کړی هغه وتا چې زنده باد نو چې ما ته وی چې زنده وي ما هغه سړی وته زنده باد څه خبره وي تا نه وی چې پاکستان زنده باد یاره به خو په شوق کرالم ټول خلکو به زنده باد جما وي زنده باد نو څه ما خبره چې پاکستان څه ته وي زنده باد څه ته وي ویسې مې غربه وي او خلکو ته مې وګدل چې هغه ټول چغې والے زنده باد نو ما زنده باد وي نو داسې مسلمان چې هغه وي چې یاره ټول کلمې ویلې جوړ ما پکې ویل نو ته خاصه خبره مسله ما سره غربه زه څه خبره مې کلمه څه ته وي خدای او رسول څه ته وي وایي په دې سن 85 کې یو قصه را یاد شوه هغه د ضیاء الحق ریفرنډم نو مونږه موټونه ولا قتل حاجی نو زم تله منو دم په بغداد کې پولیس سټیشن نو هلته یو سپینګری سړی یو بل سړی د لاس نه نیولې نو بیا ما ته وی چې یاره دا سړی د ووټ نو هغه ته ما چې راځه بابا د به د ووټ لا بوزم نو هغه ما ته په لاره کې وی بچیا
وی یو قصه درته کوم. نو مې څه قصه ویل؟ یو بوډۍ له تپوس چا وکړو چې ای بوډۍ به ستاسو په زمانه کې خدای او رسول وی هغه وی چې بچیا یو سالار او یو منصور نه خدای او نه رسول. وایي خبره خدای او رسول نه څه خبره، سالار او منصور پیژنو. وی زمونږ په زمانه کې هغه دا وی زمونږ چې ځوانانو دا وټونه موټونه او دا ریفرنډم وی دې شیزونه باندې دا نه وای، خو دا اوس دا شی نه پیدا شو تاسو ته پته وي. نو دا دې د څه نه خبر نه دي. پوهېږئ په خبره باندې؟ خدای او رسول هم پکې وایي نه، نعوذ بالله من ذلک. حاج نو ربانی ولكن كونوا ربانیین شدید التمسک. اسی سرسری به نه چې بس خلکو زنده باد وي نو ما پکې زنده باد وي. نخ کوي زه علم بردارم و ته څوک یې زه یم داسې. نو زه د اسلام علم بردارم او دا خبره ما کړې. ولې ته څه وې؟ ما دا خبره زه د دې خبرې علم بردارم، زه د ایمان د خبرې علم بردارم. داسې نه چې ګڼه په خوا کې ویني نو بیا ملګری او چې ګڼه نه وي یاره څه خبرې ما خو نه دي ویلي. زه ته نیمه خبره خلک به څه وایي. نو ربانی معنا دا ده. او دویمه ترجمه تفسیر قرطبی دو ترجمه کړي دي. العالم بدین الرب الذي يعمل به. الله والا ربانی هغه چاته وایي چې د دین د رب د دین عالمي. نو چې علم سره نه او قرآن سره ویل نه او حدیث سره ویل نه نو دا څنګه ربانی شو؟ بیا دا ربانی نشو، دا بل څه بلا شو. او بل ترجمه کړی دا والربانی. ربانی عالم چاته وي؟ الذي يجمع الى العلم البصر بالسياسه. چې علم ور سره او سیاسی بصیرتم لري. د ګټ مولای صاحب نه چې بس په ګټ کې ناشي په سایکل کې تیل اچي، سایکل تیل والا نه. الذي يجمع الى العلم البصر بالسياسه. چې سیاسی بصیرتم لري، د دنیا د مسائلو نم خبري، د دنیا د سیاسياتو نم خبري. یوازې تا ته د ګوټ د مسلې او د غویانو د دمولو چل نه ښیي چې غویي له پیړه دم کم ولای شي. غویي له به پیړه هم درکم خو تا به هم دم کم، تم ګډوډې سیکولرې. پوهېږې په خبره باندې؟ یوازې په دې معنی نه کوي چې کالرې دي داسې دی او نه دا مازغه م وله سموي. په کالرو نه یوازې باس نه کوي، فکر جوړوي. دنیا کې هم ستا ته بصیرت پیدا کوي چې تا کې داسې بصیرت پیدا شي چې ته بیا په دې یو شاهین او یو باز د نه جوړ کړي چې په دې چتو بیا داسې ورځي چې دا چتې درته لار پرېږدي. بیا نه چې په جومات کې به وسیله نه چې په بهر دنیا کې ته په کوم میدان کې نه بیا به نه دا ښارونه مارونه او دا چتې متې به درته لار پرېږدي. بیا وایي بچې الله که صبر وکړي باز راغی. داسې دې ته وایي عالم ربانی. یجمع الى العلم البصر بالسیاسه. د دنیا د نظام نه خبري او د دنیا په نظام چې حکم تبصره کوي نو دا تبصره د کانی کرخي خبري کوي. دا وی ربانی به دغه ته وایي چې بس سون سون کوي په لارې لارې ځان رومیال داسې راتاو کړی لکه د ښځو په شان دې پردې کړي. ښځه یې پرده نه کوي او دی کوي. نه پرده ستا دپاره ده که د ښځې دپاره ده؟ تا ولې مخ پټ کړی؟ نو مخ پټ کړی. نو دې ته وایي ربانی. بما کنتم تعلمون. دې ربانی عالم دپاره خو ما دلته ډېرې څه خبرې لیکلي دي، خو زه یو څو پکې واوره. د علم تقاضې څه دي؟ د علم تقاضې ربانی عالم به نه کله جوړېږي. نو دا یو څو خبرې دلته یاد. اوله خبره خو دا ده چې د الله د رضا دپاره به علم حاصلې، د دنیا دپاره به نه حاصلې. دویمه خبره دا ده چې په ځان کې به علمي مزاج پیدا کړي. علمي مزاج د نورو خلکو نه به مزاج نه زده کوي، د علم ځان له یو مزاج دی. دا علم به هضم کې. دا به داسې سرسري نه چې څه کیسټ پروت دی او کله د دې خوا کې او کله پکې بل کیسټ ورږدي. نه، دا به تا هضم کړی، دا به ستا په مزاج باندې اثرانداز. درېیمه خبره دا ده چې علم به د ټولو نه اول د خپل اصلاح دپاره استعمالی. د نورو خلکو نه مخکې به د خپل ځان د اصلاح دپاره علم استعمالی. خپل عقیده خپل کردار به درست کړي. څلورمه خبره دا ده چې په دې علم باندې به ته په خپل عمل کې د ځان اصلاح او بیا چې ستا باندې د عمل کومه ذمهداري راځي نو ته به هغه داسې نه چې په تا باندې چېرته د سر من اسمان ودربېږي نو ته بیا د تېښتې لپاره لار نه مومې. او یا دا چې لږونه د ګډوري په شان دی درته څوک شنه شوړه وخوردی نو بیا ته پسې ورغلی نو د نورو نه دا ته بیا څنګه کوې چې دی به په کلک ودرېږي، ته به کلک ولاړې. بیا د دې کلک ودرېدو مثال به هم ته په خپله پیش کړې.
پنځمه خبره دا ده چې دنیا ته به په داسې انداز کې پیش کړي چې دا حق دی. دا صرف په دې وجه نه دی چې ستا په مذهب کې یهودیت دی، ته په یهودیت کې پیدا یې نو ځکه یهودي، دا بل په هندوتوب کې پیدا دی ځکه هندو دی، نو زه په مسلمانۍ کې پیدا یم ځکه مسلمان یم. نه، دا نه ده. دا خبره ته دې طرف ته کړه. دنیا ته به په داسې انداز کې نه پیش کړي چې یاره ستاسو خپل دین دی او تاسو په دغه کې پیدا یې، زمونږ خو د پلان نیکه داسې رواج دی نو مونږ ځکه دا مسلماني ده. نه، داسې انداز کې به پیش کړي چې زه علمبردار یم، زه وکیل یم او دا حق دی. دا ستاسو د خبرې دروغ. دا د علم تقاضا. او شپږمه تقاضا یې بیا دا ده چې د دې د اشاعت او د دې د ترویج دپاره به داسې کوشش کوي او په داسې انداز کې به دا خلکو ته بیانوي چې تیارې او شیطاني قوتونه او د کفر او شرکي قوتونه بالکل وارخطا شي، بالکل چې د هغې نه کوڅه خطا شي. په داسې انداز کې به دلایل وایي د دې دپاره. داسې دلایل به را فراهم کې، سوچ به کې، غور به کې، تدبر به کې. دا خو د مینې نه دا پیدا کېږي. د سړي د خپل دین او د ایمان سره مینه ده نو دا نوي نوي دلایل را پیدا کېږي، بیا الله تعالی په خپله باندې سړي ته رهنمایي کوي. نو ته به داسې انداز کې خبره کوې چې دنیا ته دا خبره ثابته شي چې دین خدا دی او دا نور خلک به د خپلې بېدینۍ باندې وشرمېږي بالکل او وارخطا شي. دا موږ څه کوو؟ په خپل کفر باندې وشرمېږي. د دې دیني علومو فوقیت به په تمامو دیني علومو باندې ته ثابت کړي چې د دین دا علم د قرآن او د سنت دا علم دا په حقیقت کې علم دی او دا نور علوم چې دي دا د دې نه لاندې دي. ضرورت د هغې هم دی، داسې نه وایو، خو د هغې سربراه او سرداري د علومو چې دی دا د قرآن او سنت ته حاصله ده. دا بیا به دا ښیې چې دا به عملا ثابتوي چې د ژوند یو شعبه چې دی دا د دې دین د علومو نه خالي نه ده. د دې دین دا علوم چې دي دا د ژوند په هره شعبه کې کار آمد دي. یوازې دلته د جماعت او د مانځه مسلې نه دي، یوازې د غویانو او د تبې د دمولو او د پیړۍ د دمولو او د تعویض او د ساخت د لیکلو مسلې نه دي، یوازې د پیریانو د ځغلولو مسلې نه دي. د سیاست او د حکومت مسلې هم دا حل کوي او د معیشت او د خېټې مسلې هم دا حل کوي، د معاشرت مسلې هم دا حل کوي، د اجتماعیت او دا ټولې مسلې د دنیا انسان چې څه مسایل دي دا مسلې دا علم حل کوي. دا بیا بل خبره چې کومه اتمه نمبر ده نو هغه دا ده چې د دې به حفاظت کې د دې علم اولنۍ حفاظت د دې علم به ته کوې چې ستا د لاسه په دې باندې چېرته څه داغ را نه شي. که نور خلک د دې علم بې قدري کوي او په دې باندې څه داغونه راولي نو راولي به پرې، خو ته به کم از کم په دې باندې نه کوې، ستا له طرف نه به دا داغ نه راځي. ته به د خپل کردار او د خپل عمل نه دا ثابتوې. دا مطلب. او د بېدینه خلکو د بېدینه کارونو دپاره به د خپل علم په زور باندې جوازونه او سندونه نه پیش کړي چې علم د دې دپاره استعمالوي چې ستا یو سړی خوښ دی او هغه غلط کارونه کړي دي نو تا ته وایي چې زه مولي صاحب دلایل را پیدا کړه. اوس راله ته شابه کار ما مخکې کړی دی او ته ولله اوس شابه په قرآن او په حدیث کې دلیل ګوره، نو ته ولله دلایل ګورې چې فاسد لیډران او فاسد مشران او فاسد قائدین د خپل ذهني فساد د وجه نه او یا د دین د خرڅولو د وجه نه کوم اقدامات وکړي نو مولوي صاحب راپاسي او د هغه دپاره بیا د قرآن او د حدیث دلایل وایي ویره چې دا په دې آیات ثابته ده او دا په دې حدیث ثابته ده. نو بیا خو د دې مولوي د دې لوی شیخ القرآن نه چې ته داسې علامه د زمانې شو د دې نه خو بیا ته سوره میخه وې چې بالکل د سره په الف ب اګا نه وې، د دې نه خو بیا تعالی دا ښه وه نو که تا خو خپل آخرت هم تباه کړه او د نورو دې هم تباه کړه. نو د فاسدو لیډرانو دپاره به د خپل علم په زور باندې دلایل نه وي او د قرآن آیاتونه به د هغې دپاره نه وي. او آخري خبره دا ده چې علم به تابع کې نه، علم به مطبوع کې. عالم چې په یو علاقه کې وي نو دا به په چا پسې رستو نه وي ورپسې. ته عالم ځان ته وایې او ته د بل چا پسې ورپسې، په امیانه پسې ورپسې. علم د هغه چا دپاره خوند کوي، علم د هغه چا سره ښایېږي او حقیقي علم د هغه چا سره وي. او د علم تقاضا دا ده چې عالم په یو ځای کې دی نو دی به مطبوع وي، دی به تابع نه وي، دی به بل پسې نه وي ورپسې، بل به په ده پسې ورپسې. ځکه دا د پیغمبر وارث دی او د پیغمبر کار هم دا دی چې خلک په ځان پسې راپسې کوي، به بل چا پسې نه وي ورپسې. تا څنګه د پیغمبر علم زده کړی دی؟ زه دا نه وایم چې ته به بالکل د چا خبره اورېدو ته تیار نه یې، خو زه دا وایم چې کومه خبره چې د علم خبره ده او ته پرې پوهېږې چې دا د علم او د دین خبره ده نو دغه کې به بیا ته ودرېږې، بیا به چې په دې کې به ته به ما پسې راځې، ما نه به تپوس کوې.
ما ته به ګورې چې زه څه ویم زما رایې ته به غوږ دی ستا رایې ته به زه غوږ نه ته به دې پوهېږې نه ستا رایې ته څنګه غوږ کېدم نو دا د دې تقاضې دي ښه په دې باندې پوه نه شوې او اخلاقي قوت او جرأت به په خپل ځان کې پیدا کړې ها که غلطه خبره ده وکوله نو بیا دا قوت او جرأت هم په ځان کې پیدا کړه چې خبره دې خطا وه د هغې نه واپس شي خبره د علمي لحاظ سره خطا وه د هغې نه واپس نو دا یو څو خبرې دي ښه دې ته وایي رباني عالم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې وفات شو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زوی دی محمد ابن الحنفیه محمد نوم دی او د بنو حنیفه یو زنانه و د هغې سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واده کړی نو د هغې ښځې زوی الحنفیه دا هغه بنو حنیفه دا هغه مسلمه کذاب چې د کومې قبیلې نو هغه محمد ابن الحنفیه رضی الله تعالی عنہ رحمه الله تعالی هغه د حضرت عبدالله ابن عباس په وفات باندې یو لفظ وی الیوم مات ربانی هذه الامه دا تفسیر مدارک ویل دي چې مات ربانی هذه الامه په دې امت کې چې د ټولو نه لوی عالم ربانی و نو هغه نن وفات شو نو دا عالمان ربانیین به په فرق مراتب باندې فرق مراتب به د قیامت پوری ضروري نه چې عبدالله ابن عباس په شانتي نه رباني کني نو نه وي خو هر سړی په خپل فرق مراتب به رباني ته کوشش کوه تم رباني عالم جوړې خدا یوازې په دې نه کې چې د سنت مطابق ځان له خلطه جوړه کړي و د سنت مطابق دلته جامع جوړي اساس خاص جامع ځان له جوړه کې او غونډه جو رباني بشي چې لري کې بیا به چاته شیطانی شي شپې هم دغه غونډه نو د شپې شیطانی او د ورځې رباني کسب علایت نو دا قسم په جامو کې جامع خواوند او لري کوا نه په جامو کې سره ربانیت دی دې ټول ارسه زبرګی راوړي په جامو کې په وردی کې نو دا وردی ده نه په وردی کې ټول زبرګی اچي نو وردی خو کله سره د بل جامه غوندي دا ډاکوان کله د پولیس وردی واغوندي او ډاکو په کورونو ورشي خلک وایي نه رښتیا پولیس دی په منځ کې ډاکوان دا مطلب شو اذا اخذ الله ميثاق النبيين او چې کله اغسطه الله تعالی وعده د پیغمبرانو نه لما اتيتكم من كتاب وحکمه دا ما پکې زائد دی یا په معنا د لما دی لما مخفف د لما نه دی لما اتيتكم او یو قرائت پکې ګوره د سعید ابن جبیر لما دی لما اتيتكم من كتاب وحکمه کله چې ما تاسو درک کتاب او پوهه په دین کې ثم جاءكم رسول بیا تاسو راغی پیغمبر مصدق لما معكم تصدیق کوونکی او دا کتاب چې تاسو سره لتؤمنن به تاسو په ایمان راوړی او لتنصرنه او مدد به کوي د هر پیغمبر نه الله تعالی دا وعده غشته ده خو د نبی له سلام نه دا غشته ولی د نبی له سلام نه بل پیغمبر راځي نه او د بعض روایت مطابق دا چې جاءکم رسول مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی د هر پیغمبر نه الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وعده غشته ده چې تا نه پس به محمد صلی الله علیه وسلم راځي نو هغه به خپل قوم ته ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي عیسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي تر دې چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم به راځي تا ته ما قبل ورځي چې په دې موجوده ګرنث کې په دې وید کې په دې گیتا کې د دې هندوانو په دې کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واړه نمونه شته محمد احمد محمود محمد احمد او محمود دا درې واړه نمونه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې گیتا او په دې ویدونو کې او په دې ګرنثونو کې شته نو هر پیغمبر خپل امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کړې چې ته به ایمان راوړې او د پیغمبر نم دا وعده وا چې کستا په زمانه کې راغی نو لتؤمنن به ته به ایمان راوړې ولتنصرنه ته به مدد وکړي قال نو د دې مطلب څه شو مطلب دا شو چې د پیغمبر نه وعده وا نو گویا کې د عیسی علیه السلام نه دا وعده غوښته شوی و نو که اوس عیسی علیه السلام ویني په محمد صلی الله علیه وسلم باندې به سره وړي ایمان نو ته ځان ته څنګه په کومه خله عیسی وی چې ته عیسی علیه السلام کوم پیغمبر منی ته نه منی ستا پیغمبر خو منی عیسی علیه السلام منی داغه نه دا وعده غوښته شوی ته ایمان راوړي او ته عیسی علیه السلام منی او محمد صلی الله علیه وسلم نه منی نو حقیقت کې ته عیسی علیه السلام هم نه منی دا مطلب شو چې ستا د پیر دی نو ته هغه ته پیر نه وې خلق د خپل پیرې سلسله کوم ځای ته رسوي وای زما پیر داله دا غبل پیر داله دا پیر داله نو ته محمد صلی الله علیه وسلم څنګه نه منې چې عیسی علیه السلام منی لتؤمنن به تاسو په ایمان راوړی او لتنصرنه او تاسو به مدد کوي مدد به کوي نو قال اقررتم
دې کې بعضې خلکو دا ویلي دي چې خضر علیه السلام په دې آیت کې دا خبره ده چې خضر علیه السلام به وفات وي. هغه به وروستو کیسه راشي چې د هغه د وفات دا مسله او د ژوند دا مسله ولې را پیدا شوه، داسې چلو شو. د بل چا د ژوند او د وفات مسله نه را پیدا کېږي او د خضر علیه السلام دا را پیدا کېږي. په هغې کې زما خپل یو خاص انداز دی، زه به تا ته په هغه انداز انشاءالله خبره کوم. سورت کهف کې به راځي. خو به هر حال خلکو ویلي دي چې د دې نه دا معلومه شوه چې دا لتؤمنن به ولتنصرنه، چې بل پیغمبر راغی محمد صلی الله علیه وسلم تاسو په ایمان هم راوړی مدد به هم کوئ. نو که خضر علیه السلام پیغمبر نو د هغه نه دا وعده اخیستل شوې ته به د نبي علیه السلام مدد کوې. نو په یو موقع چېرته ښکاره شوی دی خضر علیه السلام. پکار ده چې په کوم ځای کې راغلی وی، په غزوه احد کې راغلی وی، پکار ده چې په احد کې راغلی وی، لیکن د اوسه پورې نشته. نو دا پکې بعضې کسانو یو خبره کړې. قال الله تعالی ورته وی اقررتم ولې اقرار کوئ واخذتم على ذلکم اسری، او قبولم کړه په دې خبره باندې د ما وعده. اسر خو اصل کې بوج ته وایي. دا معاهده او وعده هم یو بوج کنه، نه پوره کول غواړي. ځینې خلکو ته دا وعده کول ډېر اسان کار دی. وایي مړه وعده کوه او پوره کول یې ګران دي، نو پوره کوي نه. پوه شئ. خو وعده چې کې نو بیا به پوره کې. د دې وجه نه چې کوم خلک وعده پوره کول غواړي نو هغه د وعدې په کولو کې ډېر زیات سخت بیا ځکه چې پوره کول غواړي. قالو دی وی اقررنا مون خبره واورېده اقرار مو کو. قال الله تعالی ورته فشهدوا گواه شئ وانا معكم من الشاهدين، نو ستاسو سره د ګواهانو نه یم. فمن تولى بعد ذلك، چا چې انکار کړو دینه پسو، چا چې مخ واړو د دینه پسو، فاولئک هم الفاسقون، دی بنا فرمانای. او دلته بیا زما خبره ته سوچ دی چې کله خبره یوه یو خبره لاړه شي بل خوا. ولې فمن تولى، ولې پیغمبر د وعدې نه انکار کوي؟ حاجی دا امکان دی نشته. نو بیا څنګه وایي چې فمن تولى؟ پته ولګېده چې پیغمبر نه چې کومه وعده اخیستې شوي هغه د امت نه اخیستې شوي. نو پیغمبر خو انکار نه کوي، خو امتیان څه کوي؟ لکه اوس ګوره عیسایانو هغه د انکار وکړو. ځکه الله تعالی فمن تولى بې شمېره دلایل پر قرآن مجید کې د دې خبرې موجود دي چې یو طرف ته خبره یوه روانه فوراً خبره چېرته لاړه شي بل خوا. وعده د پیغمبرانو سره وکړه، بیا وایي که چا مخ واړو د پیغمبران خو مخ نه اړوي. وایي د پیغمبر مخ نه اړوي، خو د پیغمبر امتي څه کوي؟ هغه ته مخ اړوي. لکه دغه د عیسی علیه السلام امتیانو څه وکړو؟ دې ته نه مخ واړو. فمن تولى، چا چې اعراض وکړو مخ یې واړو په دې امتیانو کې د ایمان نه بعد ذلک د دې معاهدې نه پس، فاولئک هم الفاسقون، دا کسان هم دي نافرمانه دي، فاسقان دي. افغیر دین الله یبغون، آیا دی چې دا انګ بنګوي نو دا د الله تعالی د دین نه بغیر بل دین نه ځان د پاره لټوي. دا څه کوي دا خلک؟ دا پرې یو خوا بل خوا، دا در په در او خاورې په سر او کلي په کلي کوتک په ولي ګرځي. د دې څه مطلب دی؟ ولې دا د دین نه پېژني چېرته؟ اوسه پورې دې دین ونه پېژنده چې دین په کوم ځای کې دی. افغیر دین الله یبغون، دا پسې پسې ګرځي، دا څه شی لټوي؟ قرآن زده کې نو د الله تعالی دین زده کې نو راشه قرآن ته کښېنه که نه قرآن زده که نه. راشه معنا ده چې ما ته کښېنه، ما ته نه چې چا ته کښېنې هغه ته کښېنه، خو قرآن یې زده که. هېواد یې په ما څه نازل شوی خو نه دی چې بس زه پرې پوهېږم بل څوک پرې نه پوهېږي. چا ته چې کښېنې خو قرآن ته کښېنه، چې قرآن باندې دې پوهېږي، چې په قرآن پوهېږي هغه ته کښېنه. افغیر دین الله یبغون، ولدی سوا د الله تعالی د دین نه بل لار لټوي د ځان لپاره. وله اسلم من فی السماوات والارض، او حال علیه د الله تعالی لپاره تابع دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی، طوعا وکرها، په خوشحالۍ او په مجبورۍ. و الیه یرجعون، او دی الله ته به دا ټول خلک واپس کېږي. هغه د نیو ورلډ آرډر خبره چې ته ما کړې وه، افغیر دین الله یبغون، ورلډ آرډر به د اسلام نه علاوه بل یوي. وله اسلم من فی السماوات والارض، نو په اسمانونو به چلیږي بیا، نو ما استا په خېټه نه چلیږي، بل ورلډ آرډر نه به ما به څه وچلیږي. ورلډ آرډر خو ته د ټولې دنیا دپاره یو نظام وې، خو ته چې کوم نظام جوړ کړې نو ستا په خپله خېټه هغه نظام نه دی نافظ شوی، نو په ما یې څنګه نافظ کړې؟ په دې کائناتو کې به د انور بیا د ورلډ آرډر مطابق ځي، دا یخني او ګرمي به د ورلډ آرډر مطابق بیا راځي، دا مرګ او ژوند به د ورلډ آرډر مطابق وي، دا عزت او ذلت به بیا د ورلډ آرډر مطابق وي. نو ته خو د ځانه صرف بوره وباسه، نو د هغې نه پس به بیا نورې خبرې کېږي. ته خو کم از کم د خپله یوې مسلې حل راوباسه. ورلډ آرډر والا امریکني ته وایم، بوش ته وایم، کلینټن ته وایم، اوباما ته وایم، چې ته خو صرف د خپلې یوې خېټې علاج وکړه چې کم از کم څه ګندګي درنه نه وځي، نور به کېږي. نور خبرې به بیا وروسته کوو. بیا موږ ته په بي بي سي په خبرونو کې په واشنګټن ډي سي نه خبرونه وکړه، هلکه وایي هلکه د اوباما نه اوس بوره وځي. خلک به تماشې له لاړ شي، بیا بورې به خلک تماشه کوي. ابه بیا خیر دی، ابه بیا داسې پته به یې ولګي، لږه لږه به پاکستان ته هم زموږ دا شی راوړي.
زمونږ دا نه دی دا به مخه په پاکستان کې نه دا چې ګوره دا ته بتلې دا لوپر بچی لوپر بچی کور نه پیدا کور دروازه ورته نه ده معلومه خدای دې غرق نه که ستا کور شته ته په خپل کور کې کښېنه لږ بیخ دې ونه وځه هلته دې په امریکا کې چا تپوس کړی وي ته به د پاکستان دوره کله کې پاکستان دوره به ته کله کې نو په شرم خو هغه څوک شرمېږي چې په شرم پوهېږي نو دنه د کور کوڅه خطا ده دا لوپر بچی چې څنګه وي لوپر بچی چې ته ګورې پرت دی بچه ته بار ته وتی چې ته خبرېږې دی به بار ته وتی تا به راټینګ کړی چې کښېنه لږه کتاب راواله سبق ووایه دا کور کار دی دا کار چې ګورې پرت دی بچه ته وتی به تیار جاز ورسره دی کته ځه او بره ده لوپره کښېنه کور کښېنه مسلې دي دغه دي مسلې حل کا پرسنټیجونه والا افغیر دین الله یبغون اصل ما بوره به دې راوړي دې په مخه زی راځي خو چې موږ ته دومره پته ولګي چې بوره را پیدا شو ورلد آرډر مال راولي په دنیا باندې بچته موږ چې ماشومان موږ وای بچته وم نه چقې چل ورلد آرډر په خپل خېټ آرډر راوله بیا به نور کیږي نور خبرې رستو دي بیا افغیر دین الله یبغون د ټولو کائناتو کې د اسلام نه بغیر بل دین چلیدې نشي دا چې ستا په شان ډېرو کپرو دا کوشش کړی ډېر لوی لوی خلک وو ډېر لوی لوی دماغ وو ډېر لوی لوی عقلونه وو ډېرې علمونه وو ډېرې فکرونه وو ډېرې کتابونه لیکلي وو خو لاړه بس نشستند او گفتند او برخاستند او رفتند او مردند لاړه خلکو نه ګیر دا مه وایه ښه د اسلام نه بغیر په دې ځمکه بل نظام نشي چلیدی تجربې دې وکړې نورې تجربې مه کوه بس که په دې کائناتو کې د الله تعالی د بادشاهۍ نه بغیر بله بادشاهي څنګه چلیږي نو آخر مرګ او ژوند به بیا ستا په اختیار کې نو ستا خو ځان په اختیار کې نه دی دا مطلب شو وله اسلم من فی السماوات والارض او د الله تابع دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دي طوعا وکرها چې خوشحاله او که خفه خو د الله تعالی خبره مني وإلیه یرجعون او الله تعالی ته دا ټول خلک واپس کېږي قل داسې ووایه دا خو خلک دا خو هسې ګډې وډې وایي نو ته داسې خبره کوه قل وایه آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې وما په هغه څه باندې ته داسې مه وایه چې زما دا منم او هغه بل نه منم هر څه منم د الله تعالی له طرف آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی په الله وما انزل علینا په هغه څه باندې نازل شوي دي په موږ باندې وما انزل علی ابراهیم او په څه باندې چې نازل شوي دي په ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام په اسحاق علیه السلام په یعقوب علیه السلام او د هغې په اولاد باندې وما اوتي موسی و عیسی او څه چې ورکړل شوي دي موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته والنبیون او پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه ولې دا د مناظرې بحث میدان شو که نه د یهودیانو سره مناظره شوه نو ستا به ورسره مناظره یي نو تا به وایي چې زه محمد صلی الله علیه وسلم نه منم نو ته په ضد کې مه راځه ته وایې زه خو عیسی علیه السلام منم ابو وایي زه محمد صلی الله علیه وسلم نه منم ته وایې زه موسی علیه السلام منم استا پیغمبر نه زما دی او که ته بې ادبي وکړې وایې تا هم نه مرۍ نه نیسم ګورې که بې ادبي دې وکړه بې ادبي ونه نو هغه به سوچ کړي چې هلکه دا تا ته ما یو قصه مخکې کړې وه چې عیسایانو هغه چیف وي ویې پرېږدی مړی دی عیسی علیه السلام باندې پرېږدی چې دوی دا چرچونه والي مونږ جوماتونه پکې ځان له جوړ نو څه نه اثر خو به قبول کړي ونحن له ولا نفرق بين احد منهم من فرق نکو په ما باندې او تم د دوی کې چې سمنو سنمنو ونحن له مسلمون خدای الله تعالی تابعدار چې الله تعالی سو پیغمبر کې مونږه منو ومن يبتغي غير الاسلام دينا سو چې لټي د غیر د اسلام نه بل دین د ځان د پاره بل طریقه د ژوند فلا يقبل منه نه دا بردن نه قبليږي انټرفیت نه قبليږي دین اکبری نه قبليږي اسلامی سوشلیزم نه قبليږي سم ملغوبه نه قبليږي چې ته چې الله کا هرازه دار صبر ایوځه کو سب اسلام کو سب کفر کو د سه یو اچار به جوړ کو اچارونه برا پس نه راوړي ومن يبتغي غير الاسلام دينا سوک چې لټي د ځان د پاره سوا د اسلام نه بل طریقه د ژوند نو دا په خوا ډیرو خلکو کوشش کړو اوسم په دې زمانہ کې ډیرو خلکو د اسلام او د سوشلیزم د پیوند کوشش کړو جلال الدین اکبر دلال الدین اکبر هم ډیر کوشش کړو چې ځان له یو نوې دین جوړ کی اوس په دې زمانہ کې انټرفیت یو دی الکه وای وحدت الادیان دا دینونه را یو ځای کوي وای فلن يقبل منه دا نه چلیږي دا دروال مال دی دا د ګجرو غړی جوړ دی دا نه چلیږي فلن يقبل منه دا نه قبليږي دنه وهو في الاخره په دنیا کې نه قبليږي نه چلیږي دا فلن يقبل منه دا نه چلیږي دا به ته پچا چلے دغه شي دین چې ته ملغوبه جوړه کې دا به ته پچا چلے نه فلن يقبل منه معنا دا په دنیا کې چلیدو نه دی وهو في الاخره من الخاسرين او دا په آخرت کې د تاوانیانو نه آخرت کې الله تعالی نه قبلې كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم دمر دلائل دی او بیا هم خلق وي چې نه منم الله تعالی سو چې په زور راونی سم
دغه ته خبره پاتې ده چې په زور راونیسي. حارث ابن سوید یو سړی و په انصارو کې، هغه مرتد شوی او چا وي د هغه په باره کې دا دی. دومره دلایل رالل، نو د دې دلایلو نه بعد خو یوه خبره پاتې ده، هغه څه ده چې داسې د سټ نه ونیسي او دا راولې او د جومات پر ستنه پورې دلته وتړي د قبلې ته چې ویشه به دې خوا مخ کړه. نو دا کار خو الله تعالی نه کوي. ما مخکې کلونو کې یو ځل ویلي په ترجمه کې، زه ته ځکه دا وایم چې زما نه خطا خبره وشي زه بیا واپس کوم. نو ما عجیبات کې ترجمه کوله، نو هلته مې وی ما یاره چې دا یو څو کسان خو راته چا دلته پر ستنو پورې تړلي وي چې یو 2 غنټې درس یې اورېدلی وی، ته ګوره چې دا سمې دی که نه. نو بیا د ما یو شاګردو هغه ما ته وی یاره جي چې الله تعالی ورته هدایت نه کوي نو ته بیا په درس څنګه سم کوې. ما لکه دا خبره ما واپس واغست، بس مې تړی راته واپس مې واغست. زه به ورته خو ما مطلب دا نه و چې زه به ورته سمه لار وښیم، خو زما مطلب دا و چې زه به یې پرې پوه کړم. په انګلینډ کې ما ته یو سړي وی خلک چې ستا سره توره نشته کني زمونږ د سټونه واله. مې په دې خو پوه د سټونو د والو یې، په دې خو مې بیا هم پوه د سټونو د والو یې. هغه وی ته دا درس په داسې طریقه کې چې بس که څوک یې نه منیم ته یې ولې په دې مزغو کې وردننه کوې. نو زه وایم چې بیا دې بانه پاتې نه شي، زه ځکه داسې چل کوم چې څه بانه دې بیا پاتې نه شي. داسې نه چې په زور یې د باندې منم. وی ته بالکل به موږ په زور منې، وی داسې دا خبره جوړه چې زموږ په دې مزغو کې چې بله لاره هم پاتې نه شي. مې په دې خو پوهېږئ چې بانه هم ختمېږي. نو دغه بانه یو خبره صرف پاتې ده چې په زور یې د مرۍ نه ونیسي. نو الله تعالی وایي دا کار خو زه نه کوم. کیف یهدی الله قوما، څنګه به الله تعالی هدایت وکړي څه خلکو ته. داسې نه چې الله یې ورته نشي کولی، خو دی به هدایت څنګه علي، دا چل په ده کې دی. دی به څنګه هدایت قبول کړي؟ دی خو د دې نه بغیر هدایت نه قبلوي چې دی د سټ نه ونیسي لکه سړی چې څاروی او یا چې د چیلې او د سټ نه ونیسي پرې اوبو کې ور داخله ورغوپه کوي چې شابس کېږي که نیس کړي. نو دا چل ورسره پکار دی او دا چل خو الله تعالی نه کوي. کیف یهدی الله قوما، څنګه به الله تعالی هدایت وکړي هغه خلکو ته. یعنې دی به څنګه هدایت والي چې زور سره الله تعالی نه کوي، په خبره دا غویه پوهېږي. کفروا بعد ایمانهم، چې انکار یې کړی دی ایمان نه وروسته، وشهدوا په دې ګواه وو ان الرسول حق، چې محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی. وجاءهم البینات، راغلي ودي ښکاره دلیلونه. والله لا یهدي القوم الظالمین، والله تعالی هدایت نه کوي ظالمانو خلکو ته. څو پورې چې دوی په خپل ظلم کلک ولاړي او که د ظلم نه توبه وباسي نو بیا به ورته لاره اولئک دغه کسان چې دي جزاؤهم د دې بدله دا ده چې ان علیهم لعنت الله، په دې باندې د الله تعالی لعنت دی، والملائکة او د ملائکو دی، والناس اجمعین او د ټولو انسانانو دی. نو دغسې انسان باندې به لعنت وایي که نه به وایي؟ او دی وایي خیرې ورته مه کوه، نو دی په خپله قابل لعنت دی. بیا په ده ته خیرې پکار دی، بیا په ده لعنت پکار دی چې دی کافر ته باندې لعنت نه وایي. بیا په ده باندې څه پکار دی؟ وایي چې څوک په کافر لعنت نه وایي نو په هغه د خدای لعنت ووروي. دا د دې آیت مطلب دی. دا مطلب او خالدین فیها، همیشه په دې لعنت کې اوسېږي. د لعنت ځای کوم یو دی؟ جهنم. لا یخفف عنهم العذاب، سپک من شدین عذاب چې کوم د دې دپاره مقرر دی. ولا هم ینظرون، نه به دې ته مهلت میلاو شي. اعاذنا الله من ذلک الا الذین تابوا، سوا دا کسان توبه وباسي من بعد ذلک، دغه ظلم نه او د کفر نه بعد، واصلحوا خپل عمل صحیح کی. فان الله غفور رحیم، بشک الله تعالی بخونکی دی او مهربان دی، نو توبه به معاف کی. ان الذين كفروا، بشک کسان چې کافران دي، توحید نه مني، پیغمبر نه مني، بعد ایمانهم او رستو د ایمان نه، اول ایمان راوړی او بیا کافران شو، مرتد شو. ثم ازدادوا کفرا، به کفر زیات کو. زیاتول څه معنا ده؟ یعنې د مرګه پورې په کفر پاتې شو. ثم ازدادوا کفرا وثبتوا به الى الموت وهلكوا عليه معالم التنزيل، وی ثبتوا على الكفر حتى الموت، د مرګه پورې په کفر. لن تقبل توبتهم، د دې توبه نه قبلېږي. نو توبه دې بیا کله وباسي؟ یا په ځنکدن کې وباسي، نو هغه وخت کې هم نه قبلېږي، او یا به دې بیا په قیامت کې توبه وباسي، نو هلته هم نه قبلېږي. لن تقبل توبتهم، د دې توبه نه قبلېږي، نه په ځنکدن کې او نه په قبر او په آخرت کې. واولئک هم الضالون، او دا کسان هم دي ګمراهان دي. نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دې وپېژنده، غضب الله علیهم په سورة بقره کې وکنه، او اولئک هم الضالون په کوم ځای کې دی؟ په سورة آل عمران کې. ان الذين كفروا، کسان چې کفر کړی دی، وماتوا عمر شي وهم کفار، نو دي کافرانی، فلن يقبل من احدهم، نبشي قبل دی یو تند دینا ملء الارض ذهبا، ډک ځمکه د سرو زرو، ولا افتدى به، اگر چې دی په ځان خلاص کی. اول سره شته نو که سره یي، نو الله تعالی په دې نه پرې، الله تعالی په سرو په سپینو څه کوي؟ ولو افتدى به، اگر چې دی په دې سره د سرو زرو نه په دې ډکه ځمکه ځان خلاصوي، نو په قیامت کې چې د سره د سرو زرو دا ټوله ځمکه ډکه یي نو ورکوي به، او په دې دنیا کې معمولي غوندې زکات ته تیار نه،
حج ته تیار نه، قربانۍ ته تیار نه، د حرام او د حلال فرق ته تیار نه، او بیا به د ټول ځمکه ورکې خو نه به قبلېږي. ولو افتدى به، اگر چې د خپل بدلې کې ورکې او فدیه کې خپل فدیه کې ورکې، اولئک لهم عذاب علیم، دا کسان دي لپاره دردناک عذاب دی. وما لهم من ناصرین، او نه به دې لپاره څوک مددګاران. واخر دعوانا ربنا